المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. نبی علیہ السلام فرمائی مسلمان اغا چاہتوائی چی دا اغا دا جبی و دا لاس نبل مسلمان محفوظی دا مسلمان دے. نو تالا دی دسی حال کے مرگ راشی چی ستا دا جبی و دا لاس نا چاہتا تکلیف نوی دسی حالت کے در لمرگ رانشی. مسلمان او اسلام دا مسلمانی دا نم چی دے دا دا سلامتیا تعلیم ورکی، دا دا امن تعلیم ورکی چی مسلمان دے دے ببلتا دا سلامتیا تعلیم ورکی، دا امن تعلیم بورکی. ذکر خودی وجینا دا دوارو جہانو سردار فرمائی چی یو بل سر میلوش نوائی چی السلام علیکم. مسلمان با دا سلامتیا تعلیم ورکی نو دے با بندت وائی السلام علیکم. مطلب دا چی زما دا طرف نتا تا امن دے و زما دا طرف نتا محفوظ تا تا با زما دا طرف نتا تکلیف نرسی. مسلمانی نوم دا دے دے چی دن با معاشرہ کی چاہتا تکلیف نہیں ہو دتا با طول خلق با دن پا امن کی. گاونڈی با نہیں خپا، کور کے با خلق نہیں خپا، طول معاشرہ کے با دے دا امن او دا سلامتیا تعلیم ورکی. مسلمان دا امن او دا سلامتیا نوم دے. او اصل کی مسلمان او مومن دخ کا دے چی اگا دا سلامتیا تعلیم ورکی او دا بل مسلمان دا عزت حفاظت کی او دا وجہ بل مسلمان تا تکلیف نہیں. نبی علیہ السلام فرمائی لیو وی زبنیم او یو دور براشی چی دا اسلام بصرف نم باقی وی او دا قرآن بصرف رسم باقی وی. مسلمانی بنیو دا مسلمان نم بزوتی گی، قرآن بنیو دا قرآن رسم بیادی گی، لکھ بیوی خو قرآن بنی. مطلب مسلمان بوی ارسڑے بزان تا مسلمان وائی خو اسلام با پکی نئی. دا اسلام کارون بنکی او زان با مسلمان خی. دا صرف دا اسلام نوم دے. ویزا مسلمانیم تا دا مسلمانے کارون کئی. دا مسلمان تعریف نبی علیہ السلام دا کڑے چی من سلم المسلمون من لسانه و یده چی دا لاس او دا جب نبچاتا تکلیف نہیں دا با مسلمان. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی منکر یو زنانا راللا ما نبی علیہ السلام توی چی دا قد ندیر مندرائی دا لکا چیتا دا دیر مندرائی قدی دی. وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتو فرمائل چی عائشی رضی اللہ تعالی عنہ دیسی خبر دی وکڑلا کدا دریاب تا ارتاوشینو دا دریاب دا ابو خون ببدل کی. دا دومره درنه خبره تا وکړله چې دا قد نه مندرۍ ده. نن مونږ یو بل بارک یو سړی به په لاره تیر شي به ځان نه خبر نه یو دی به پسې بیا یوه ګنټه لیږي. دا مسلمان دی. المسلم من سلم المسلمون. نبی علیہ السلام فرمائی دا کامل مسلمان دی نا چې د ده نه هر سړی یریږي، د په عزت تی یریږي او په مال تی یریږي، نو دا مسلمان شو. مسلمان چے معاشرہ کی اسی دے بدا امن تعلیم ورکی، دے بدا امن تعلیم ورکی. اگا معاشرہ با پا امن ازکا چیز مسلمانیم. خو نبی علیہ السلام ویلیو اسلام نم بویو اسلام بچا کی نئی. دا قرآن رسم بیو قرآن بنئی. نن ار سڑے قرآن لولی کنا، دا قرآن تعلیمات منگ لولو کنا چی دا قرآن حکم دے پا جب تلاوت کو دند پہ عمل نکو الا رسمه صرف نم رسم دینا. صحابو با قرآن لوستو پاگی بای عملم کو چس بای الوستل ابای پجون کی مراوستل. ذکر خوبای دلتا عملو کو اغب اسمان کی قبول شو. اسمان نبا وحیم بیارات للا چی پا اسمانی کتاب بای عمل کونو اسمانی کتاب کے با بشارت امرات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی میل مر آگلے دے
وی سوک بی انتظامو کی میلمہ ببوزی سوکو نبی علیہ السلام بد میلمہ دیر اکرام کو منگتم دا نبی علیہ السلام بار بار دا میلمہ بارک دیر تعلیمات کری دی حدیث مبارک کے راضی چی چا میلمہ تا بالغ کے خودو اللہ بدا سڑے ضرور بخی ضرور با اللہ بخی چی میلمہ تا بالغ کی چی میلمہ تا بالغ کی نو میلمہ راغی نبی علیہ السلام وی میلمہ بسوک بوزی یو صحابی وی زبای میلمستیا وکم زبای بوزم میلمہ بوست کور کی چی حالات معلوم کرو نو کور ورکرا مطلب روٹی د خوراک سیزونه کم ټولو نه کافی کېدل نو رڼای مړه کړل او بچي وږي پرېښود او میلمه یې موړ کړو شپی په داسې حال کې تېره کړله سار ورته نبي کریم صلی الله علیه وسلم وی څه شو وی ای دې مد الله حبیبه ولې میلمستیا کې رانه کوتاهي شوې ده وی نستا میلمستیا الله قبول کړل او ما ته د اسمان نه وحی راولېږل یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه دا د صحابو په باره کې دي اذ قال لصاحبه لا تحزن دا د صحابو باره کې دي دا د هغې هغه میلمستیا الله ته قبوله شوله او اسمان نه الله حکم راولېږه عمل به الله ته قبول شو نو د اسمان نه به وحی راله او هغه عمل به الله په قرآن کې ذکر کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قسم وخوړ یو رشتہ دار تا رشتہ داری بد کړیو په بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باندې تهمت لګولیو او په دې تهمت کې دغه رشتہ دار شریکو نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قسم وخوړ د سره به زه نوره ښېګړه نه کو د سره زه دومره ښېګړې کوم او د زما په لور په بی بی عایشې باندې تهمت لګولی دی نبی علیہ السلام ورته وی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته وی الله حکم راولېږو قسم دې مات کا ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یأتوا اولی القربى د الله حکم دی او قسم دې ماتوو د رشتہ دار سره د تعلق بحال کوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی زما قسم مات او د رشتہ دار سره می تعلق بحال دی رشتہ دار جرم سمره کړي دی ناغي چې به د قرآن آیات الوستنو پاغي به عمل وکړو نبی علیہ السلام وی زمانه براشي چې د قرآن به صرف رسم باقی وي صرف لیک دی لولوي او عمل په نیت سوکم نه لولي قرآن رسم اورو خط الولو وایوی تلاوت کو خو عمل پی نکو چې دی آیات کې معنی څه غواړي دا حکم ماته دی دغه حکم یوازې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته نه دی دا هغه چاته دی چې هغه په یو ناجایز کار باندې قسم خوړلی دی به قسم ماتی د قسم به کفاره ورکوي قسم به ماتی او دا د الله حکم به ژوندی کوي که د رشتہ دار ته قسم خوړلی چې زه به د سره رشته نوره نه پالم دقه قسم به ماتی او رشته به بحال کوي د الله حکم دا دی دې ته یو سړی نه دی تیار لولی په قرآن کې لولو تلاوت کو دا ټوله دنیا وایي که نه چې د ټولې دنیا رښتینې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د ټولې دنیا رښتینې به تې مونږ قربان کو د امام الانبیا نه چې هغه داسې رښتینی و چې کفارو به م وی دا صادق دی دا امین دی دا رښتینی دی په رښتینوالي د نبی علیه السلام لا داغ د اوسه پورې نه دی لګېدلی وی دا رښتینی پیغمبر دی اق رښتینی پیغمبر وایي اق رښتینی پیغمبر فرمان دی چې په هغې قوم باندې رحمت د الله د طرفه نه راورېږي چې په کم قوم کې داسې سړی موجود وي چې هغه د رشتہ دار سره تعلق پرې کړی وي ون قوم د رحمت نه محرومه دی ون قوم الله د رحمت پې نه راورېږي چې یو پکې داسې موجود دی نو دا د امام الانبیا د خولې وینا نه ده دا د نبی علیہ السلام د هغې مبارکې خولې وینا نه ده چې صحابی ته به وی دا د الله حکم دی بس صحابی به ایک دم ادرید ایک دم نبی علیہ السلام
صرف د یو صحابي په لاس سره زر ولیدل. نبی علیہ السلام خپه شو چې سره زر کاش چې نبی علیہ السلام وایي چې زما په امت نارینه به سره زر نه استعمالوي. هغه سره زر هغه لر کړل وی غورځول. چا ورته وی دا سره زر دی مطلب دا نه چې وی غورځوه، دی مطلب دا چې استعمالوي مو خرڅ که قیمت په کارو راوله. هغه وی چې امام الانبیا پېښور شوی دی او ما لر کړي دي نو بیا به زه دې ته لاس نه کم واپس. صحابو له به الله مقام نه ورکو چې خبر به شو چې امام الانبیا په دې خبره خفه دی او دا کار ټیک نه دی، بیا به یې هغې سیز ته لاس کو نه لاس کو. نو الله څومره لوی مقام ورکړه چې د نبی علیه السلام خبره به یې قدرې واورېدله چې دا سیز ټیک نه دی، صحابي به بیا هغې سیز ته نه لاس کو. نو الله څومره لوی مقام صحابه کرامو له ورکړه. نن موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خبرې ښه اورو، ښه اورو چې دا د نبی علیه السلام خبره ده خو عمل پې نه کو. نبی علیہ السلام فرمائی الرحم معلقة بالعرش، دا رشتہ داری با انخطی پا عرش پوری. دا قیامت ورځ به یو رشتہ داری با پا عرش پوری انخطی. ار سڑے وائی چی اللہ زما دا عرش سورے نصیب کړلې. ار سڑے دی فکر کی نه دی دسی ورځ د چې بل سورے به وینه نو هر سڑے به دغې د عرش سوري ته زور کوي چې ماله الله دلته سورې راکړي. په دغه ورځ هر سړی د عرش د سوري په تمه یو او نبی علیہ السلام فرمای الرحم معلقة بالعرش، دا رشتہ داری به په عرش پوری انخطی د قیامت په ورځ. ته به وایې د عرش ته لاندې سوري لزما رشتہ داری تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. د قیامت ورځ به یو رشتہ داری به اعلان کړي. رشتہ داری څه ته وایي؟ مور او ورور او خور او پلار او وراره تره د تره زوی ماما مامي، دا رشتہ داری ده که نه؟ دقه رشتہ داری به په عرش پورې نښتي. وی به یا الله چا چې دنیا کې یو ځای کړي وم نن یې را یو ځای کې ځان ته، یا الله چا چې پرې کړي وم الله د خپل رحمت نه یې لرې کړي لرې کړي د خپل رحمت. او دې په تمه دی چې زه به د عرش ته لاندې سوری غواړم او رشتہ داری به په عرش پورې نښتي او د الله عدالت بی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم وکالت بی او رشتہ داری بوی تقول من وصلنی وصله الله ومن قطعنی قطعه الله. الله زی پری کړیوم الله د خپل رحمت نه لرکی، الله چې زی پی وس کړیوم نه نزان ته نږدې کی نه نزان ته نږدې کی. دا څومره لویه خبره ده. دا د امام الانبیا د خولې وینا نه ده. مونږ اورو نه ولې زه نه منم چې د ټولې دنیا رښتینی و، ټولې دنیا منلی دی او عرب او عجم منلی دی، نو زه ولې د هغه خبرې نه منم چې دې کې به زما دپاره کامیابي وي. نو معمولی معمولی خبرو باندې رشتې د یو بل سره نه کټ کو. دا ډیره لویه ګناه کبیره ده، رشته کټ کول او رشته دار پرېښودل. عام کس سره بم تعلق نه خرابوي، جګړه به نه کوي، چا سره به قطع تعلق نه کوي. نبی علیہ السلام وفرمایل وی لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث فمن حجر فوق ثلاث فمات دخل النار. د یو مسلمان د پارم دا حلال ندی چې د مسلمان سره 3 ورځې قطع تعلق وکړي. د 3 ورځو نه په اپله چې چا د یو مسلمان سره قطع تعلق وکړو، تعلق یې ور سره ختم کو، د 3 ورځو نه پکې ډېرې واوړېدلې. زه نه وامه بل مولي صاحب نه وایي، د دواړو جهانو سردار فرمایي فمات، او دا سړی په دغې حالت کې مړ شو، دخل النار، دی جهنم ته لاړ. د نبی علیہ السلام فرمایي دا څومره وزني خبره ده، دا څومره د وزن خبره ده، دا څومره درنه په سړي لګي چې چا د مسلمان سره 3 ورځې قطع تعلق وکړو، 3 ورځو نه سیوا شو، په قطع تعلق شروع و دې دوران کې مړ شو، دخل النار، جهنم ته داخل شو. نبی علیہ السلام فرمایي دې مطلب دا نه دی چې 3 ورځو پورې به ورسره خیر دی ساتي، خو لکه 3 ورځو نه په اپله به نه ساتي. نه،
یو منټ او ګنټه بم د چا سره قطع تعلق نه کوي خو بالفرض و تقدیر کله ناکله د څه حکمت په بنیادي یا سړی روغه جوړه کوي نو پکې دا ورځ دوه لګي نو ځکه امام الانبیا 3 ورځې یادې کړي نور دې مقصد دا نه دی او طریقې دا ښودلې ده چې چا سره د قطع تعلق راغی او هغه مخې له درغی ورته وایي چې السلام علیکم څومره ښکلې خبره ده اب وایي چې وعلیکم السلام نو موږ د سلام په معنی پوهیږو نه چې تا سره چا تعلق ختم کړی هغه مخې له راشي هغه وایي السلام علیکم دې معنی دا ده چې زما د طرف نه تا ته امن دی ښه نور به څه نه وام هغه بل ورته وایي وعلیکم السلام نو روغه وشوله که نه زما تا ته څه دي زه تا ته څه وامه دی وایي زه څه نه وام هغه وایي زه څه نه وامه نو چې تم نه وایې دیم نه وایي خو خبره ختمه ده که نه روغه ده که نه نو ولې قطع تعلق کوي نبی علیہ السلام فرمائی چې د پې سلام ورواچو هغه پې وروا نه چو د دې تعلق ختم او د پې سلام ورواچو هغه پې وروا نه چو جواب ورنه که الله به د ده دا ګنام په هغه باندې بار کړي د پاسه دا په هغه باندې بار شو چې د علیه السلام جواب ورنه خو د مسلمان سره به د 3 ورځو نه په اخوا باندې قطع تعلق نه کې حدیث مبارک کې راځي وی چې یو سړی یو کال د چا سره خبرې ونه کی یو کال رشته دا خبرې ورسره کټ کی او تعلق ورسره ختم کی وی د دې دومره ګناه ده دا یو کال لکه تا چې دی ووجه بس یو کال نالګي چې دا چې اوږده شي د دې دومره لویه ګناه ده مسلم شریف کی روایت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی وی د زیارت په ورځ او د جمعرات د زیارت او د پیر په ورځ باندې د جنت دروازې کولاویږي د زیارت په ورځ او د پیر په ورځ باندې د جنت دروازې کولاویږي او د ټولو خلقو الله بخنه کوي خو د یو سړي یو کس نیم داسې دی چې د هغې بخنه نه کوي نور ټول خلقو بخي دروازې کولاوي د پیر په ورځ او د جمعرات په ورځ خو وی هغه کسان چې د هغې د یو بل سره خبرې کټ وي الله فرشتو ته وی دي ته صبر وکړئ ورګه چې دي صلح وکړي نو بیا به یې وبخم یو زیارت او جمعه در باندې داسې تېرېږي او اواز کېږي وی مې بخیله صبر وکړه چې دي صلح وکړي نو او به یې بخم صبر وکړه چې صلح وکړي نو او به یې بخم هره ورځ هر هفته کې دی د مغفرت د دروازو نه د جنت د دروازو نه محرومه کېږي د جنت د دروازو نه محرومه کېږي حدیث مبارک کې راځي وی چې سړی د سړي سره قطع تعلق وکړي که نه او شرعي وجه پکې نه وي بعضې خو د شرعي وجې په بنیاد وي څه د حکمت په بنیاد سړی د چا سره قطع تعلق وکړي د دین سپکاوی کوي د علماو کوي د مسجد کوي نور د شاعر الله توهین کوي د څه حکمت په بنیاد خو ټیک ده خو اس حکمت نشته دی او ماته دوی دو سره قطع تعلق وکړو نبی علیہ السلام فرمایي چې دو ور سره خبرې ختمې کړلې تعلق وی دی منځ کوي او دا منځ د سر نه په بره باندې نه خیږي دی منځ کوي او د سر نه په بره نه خیږي د سر نه په بره دا عبادت د ده نه خیږي عبادت نه قبلیږي اسې ولاړ دی دعاګانې غواړي اسې ولاړ دی منځونه کوي د سر نیم دا عبادت په بره نه خیږي چې کله د چا سره قطع تعلق کړی او د چا سره تعلق ختم کړی د عبادت د دې سر نه په بره نه خیږي یو د هغې ښځې عبادت د سر نه په بره نه خیږي چې هغه د خاوند نافرمانه وي کوي د عبادت د سر نه په بره هم نه خیږي مطلب دا عبادت الله نه قبلوي چې خاوند ته نافرمانه دی او دا لګیا د منځونه کوي الله دا عبادت نه قبلوي یا قطع تعلق کړي دی رشته کټ کړي دا او د عبادت کوي نو دا عبادت چې دی دا د سر نه په بره باندې نه خیږي نو ډیر عبادات مونږ کوو هغه هم ضایع کړل ځان نه ډیر عبادات خلق کوي منځونه کوي خو هغه هم ضایع کړل چې مونږ له مونږ راځو مونږ خدا تمی چې د جمع مانځه ته به حاضر شو یو منځ په 25 یا په 29 درجې باندې دی دا څومره لویه خبره ده مونږ خو به دې بنیاد حاضري کوو چې مونږ دې د سر اړو بره د سر نه په بره هم ونه خیږي نو 29 درجې چرته لاړې 25 چرته لاړې
حدیث مبارک کې راځي چې د جمعې په ورځ سړی مانځه راشي په وخت باندې جمعات ته حاضري وکړي او دې منځ وکړي او دې هېڅ لغوه عمل ونه کړي نو دا یو منځ د ده د بلې جمعې پورې د ټولو ګناهونو کفاره شوه چې دا یو منځ وکړي نو چې مونږ د سړي قبلیږي نه نو هغه به د ګناهونو کفاره څنګه شي نو به هر صورت د مسلمان نوم چې دی دا د سلامتیا دی دا د امن دی مسلمان چې کم ځای کې وي نو دی به د امن او د سلامتیا تعلیم ورکوي او د امن او د سلامتیا تعلیم به الله عام کیږي په معاشره کې چې مونږ سلام عام کو بنیادی خبره چې مونږ یو بل له مخې له ورځو چې السلام علیکم بل وی وعلیکم السلام یقینو کوي چې مسلمانی به برقرار شي مسلمانی به ژوندی شي په سلام باندې محبت په ژوندی شي په سلام باندې نفرتونه به ختم شي په سلام باندې دشمنی به ختم شي په سلام باندې رورولۍ به بحال شي په سلام باندې خو چې کلم یو بل له مخې له ورځو السلام علیکم یا خپل کور ته داخل شو نو السلام علیکم کور ته داخلیږي سلام ورچوه لار کې چاله مخې لم ورځي نو وای السلام علیکم نو چې معاشره کې سلام عام شي نو مسلمانی به بحال شي او خلقو ته به په خلقو کې مسلمانی ښکاره شي دا مسلمانی به په سلام ښکاره کېږي دا په سړي کې بیا دند ښکاري نو د مسلمان شان دا دی چې د لاس او د جبې نه به چاته تکلیف نه رب العالمین دې د عمل کولو توفیق